الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين خدایا تا تبا پتورش پسر تورشم خدایا تا تبا پتورش پسر تورشم چیو ظلم بلم با د عشق پورشم زبحل بیا دنور پشانتی سپین شم زبحل بیا دنور پشانتی سپین شم چی د سپین جانان د مخ په شغلو تور شم زمفتون قیامت ته زکه خوشالیږم زمفتون قیامت ته زکه خوشالیږم په دیدن به د جانان ټکور ټکور شم یو ځل په مینې محبت په شوق سره درود شریف ووایه اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا واجب الاحترام ارباب خاص و عام علماء کرام طلباء عظام زما د اهل سنت والجماعت عقیدې سره تعلق لرونکو په دین مینو غیرتمند مسلمانانو الله جل جلاله اما نواله من او تاسو دی دنیا ته د مختصری زندگی د پر را لګلیو زما د هر بیان ابتدا همدغه خبره وی چیرونو سامعین حضراتو الله جل جلاله دی دنیا ته د مختصری زندگی د پر را لګلیو او پدی زندگی کی د الله پاک بشمار احسانات انعامات تی کچرته من او تاسو د الله هغه احسانات او انعامات شمارول غواړو نو شمار بنکړلې شو هغه وراول ورا ذات هغه احد او صمد ذات هغه بنیاز ذات هغه لم یلد ولم یولد ذات اد خپل بنده سره د اویا او میندو نه زیات محبت کون کې ز قربان شم د هغه الله نه کم الله چې موږ له خولي خولي سترګې را کړي کم الله چې خولي خولي غوګونه خولي د بدن اعضاګانی موږ او تاسو له اولاد راکو عزت راکو پخپو کې طاقت واچولو لاسونو کې طاقت واچولو ز قربان شم د هغه الله نه چې کم الله موږ او تاسو له رزق را کوي کم الله په موږ او تاسو باندې بارانونه وري کم الله چې په موږ او تاسو باندې شپه راولي ورځ راولي زه قربان شم د هغه الله نه چې زما محترمو د هغه لوی الله څومره نافرمانی څومره منځونه قضا که څومره سترګې غلطي استعمال کی غوږونو باندې اورېدلم غلط وکړو زما محترمو من او تاسو د هغه لوی الله غلامانی چې الله سوی د الله رسول سوی من او تاسو به هغه شان ژوند تیرو هغه شان زندگی به تیرو نو الله جل جلاله د دې هر څه نه باوجود چرته زما محترمو زما استاد چهره مسنه کړه چرته زما استاد چهره بلته د سپو د خنزیرانو وانته کې اون خودلا ز قربان شم د هغه لوی الله نه چې من او تاسو ته څومره صبر کوي من او تاسو ته څومره ډیل را کوي زما دا بنده با توبه وباسي زما دا بنده با پوي شي زما دا بنده با پرای راس باندې راشي
هغه قدردان الله، هغه مهربان الله، هغه وراء الورا ذات چې ابراهیم علیه السلام سره زما محترم یو غیر مسلمه میلمه شولو او روټۍ ته ناست دي، نو ابراهیم علیه السلام ورته فرمایي بسم الله ووایه. او ورته وایي زه څنګه بسم الله ووایم؟ زه خو ستا الله منه، زه خو ستا خدای منه، څنګه بسم الله ووایم؟ زما محترم ابراهیم علیه السلام د خپل دسترخوان نه پاسولو ویشړلو، एकदम د الله پاک وحی راغا اے ابراهیم دا زما بنده دی، ناپوهه دی، قمقل دی، ما منی که نه منی، کم وخت نه چې ما پیدا کړی دی نن تاریخ پورې ورله ما روزي ورکوله، نن چې مې ستا درته کېنولو داسې دې وشړلو، الله داسې دې وشړلو، شا به فورا لاړ شه. زما محترم په الله قسم ابراهیم علیه السلام د خپل کور نه راوځي او ګوري چې مېلمه په کومه لاړې، مېلمه لږ مزل وهلی. ابراهیم علیه السلام ورمنډه کړه او زما محترم هغې د لاس نه ونیولو او ورته وایي دا څه منظر وینم؟ اول دې د خپل در نه وشړلم، دسترخوان نه دې پاسولم او اوس راپسې واپس راغی، ما نه معافی نه غواړي، دا څه وینم؟ وایي ما ته الله وحی وکړه. قدردان الله، آغا مهربان الله، آغا زبردست الله، آغا طاقت والا الله ما ته وحی وکړه چې اے ابراهیم دا خو زما بنده دی، کله نه ما پیدا کړی دی، ما منی که نه منی، ما وله روزي ورکوله، نن مې ستا په دسترخوان باندې کېنولو، تا د خپل دسترخوان نه د خپل در نه داسې وشړلو. اوی 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 هغه غیر مسلمه، هغه کافر چې دا خبره اوري او زما استاد د رب هغه عشق او د محبت نه او د الله د رحم او د کرم نه هغه کافر خبر شو، په هغه ځای کې کلمې ویلو مسلمان شو. مسلمان شو. موږ د خپل الله احسانات هیر کړي دي چې هغه لوی الله په موږ او تاسو باندې څومره احسانات کړي دي، څومره انعامات کړي دي. هغه لوی الله د طرف نه منادي आवाज وکي اللہ اکبر حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آ جاؤ، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. زما محترمو ورست ورزا د دین سرا نفرت د دین نه لریواله، قرآن نه لریواله، علماء نه لریواله، د دین سرا دشمنی، د قرآن سره دشمنی، زما عزتمند د غفلت په خوب باندې ودیو. آغا کریم الله، هغه قدردان الله، هغه زبردست الله. حدیث قدسی دے وہ جو گھر میں وضو کر کے نکلا اور مسجد کو چلا اسے کہو یہ میری زیارت کے لیے رہا ہے، میں خود استقبال کروں گا. اللہ رب العزت فرمائی کہ کم بندہ پکور کی اودسو کی او جماعت طرف ترا روان شي، جماعت طرف ترا روان شي، منز کولو د پارا مسجد طرف ترا روان شي. اللہ پاک فرمائی ز ادرگم د خپل بنده د استقبال د پار، زه د خپل بنده د استقبال د پاره ودرېږم. زما بنده ما طرف ته را روان دی، زما بنده جماعت ته روان دی، زما بنده زما د یادولو د پاره جماعت ته را روان دی. زه ودرېږم، میں خود استقبال کروں گا، زه خپله د خپل بنده استقبال کوم. اوس سوچ وکړئ څومره قدردان الله، څومره د یو ګنده نطفې نه پیدا کړي یو. او بیا زما محترمو آغا لوی الله زما ستا استقبال ته ودرېږي، نو دا دین په الله ګران دی، دا قرآن په الله ګران دی. ما ته ایمان ناوړی دی، ما ته کلمه ویلې ده، زه قربان شم د دې کلمې. هغه برکات دومره دي چې چا کلمه وویله، چا ایمان راوړو، قسم په رب العالمین دی انسان پسې د جنت انتقال شوی، د جنت انتقال ضرور بھی ضرور. قسم پر رب العالمین چاچی پورا زندگی کی یو ځل ویلی وی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. حدیث کی محمد الرسول اللہ فرمائی چاچی پورا جون کی یو ځل ویلی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، دا با جنت کے داخلے گی. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تپوس کئی یا رسول اللہ اگر کاغذ زناہکار وی، اگر کاغذ غلا کئی،
بیا هم جنت کې داخليږي. الله رسول ورته فرمایي ها که زناکار وي او که بیا غلا کوي او غلوي بیا هم په جنت کې داخليږي. و یا رسول الله اگر که هغه زنا کوي اگر که هغه غلا کوي بیا الله رسول ورته فرمایي ها اگر که هغه زنا کوي اگر که هغه غلا کوي کلمې ویلې د جنت ته به داخليږي. په دریم ځل بیا تپوس وکړو. الله رسول ورته فرمایي که د ابوذر دا پوزه په خاورو باندې ککړه کېږي الله به په جنت کې داخلوي. هغه قدردان الله، هغه مهربان الله، هغه قوت والا الله، هغه طاقت والا الله نن موږ هېر کړی دی. نن موږ مخلوق ته جاړو، نن مخلوق په در باندې ولاړ یو، نن مخلوق ته خپل فریاد بیانو، نن مخلوق ته زما محترمو خپل غریبی او تنگ دستی بیانو. الله پاک فرمایي ففروا الى الله ففروا الى الله وانتم الفقراء. اے بنده ما طرف تراشه. زما محترمو یو کس خپل لور خپل خورۍ له ورکړه، خپل خورۍ له زما عزتمند خپل لور واده کړله، نو هغه زندگی د هغه لور به د دې خور په کور کې تیرېده. نو اکثریت شکایتونه به د خپل پلار ته کول چې دا ستا دا خور چې کم دی ګورې ما سره ظلم کوي، ستا دا خور ما وهي ټکوي مې، دا چل کوي هغه چل کوي، ماله سودا نه راکوي، چې دا څومره د کور سوداګانې دي غوړي شو چینی شو وریجې شولې وغیره دالونه ماله نه راکوي. نو زما محترمو دا رورې راغی د خپلې خور نه تپوس کوي چې زما دې لور څه ولې ته دومره ظلم کوې، دې له سودا ولې نه ورکوې؟ او ورته وایي تاسو ما سره راشئ، دا د سودا چې کوم ګودامونه دي هغه ګودامونه تاسو وګورئ، هغه ټولو ګودامونو ته تالی دي او هغې کې سوداګانې پرتې دي او د دې ګودامونو چې کومې تالی دي د هغې چابېنې ستا لور سره دي. نو چې هغه د غفلت نه کار اخلي او په خپله باندې داسې نه کوي چې چابېنې راواخلي او دې المارو لراشي دې ګودامونو لراشي او دا ګودام کوناو کې او د دې نه سودا راواخلي، چابېنې ورسره دي. نو زما محترم همدغه شان 5 وخته مونځ دا د الله جل جلاله د خزانو چابیانې دي. د الله د خزانو چابیانې موږ او تاسو سره شته، خو زما محترمو په دې چابیانو باندې موږ نن تاریخ پورې د الله د خزانو نه ځان له یو مسله حل نه کړه. د الله خزانې زما محترمو لا محدود خزانې دي. صحابه خوشاله شو وی اوسه پورې چې کم دی څه ته به ضرورت پیښ شو چل به نه راتلی. زما محترمو چې کله الله رب العزت 5 وخته مونځ جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په تحفه کې ورکو او الله رسول واپس دنیا ته راغی، صحابو جشن وکړو، خوشحالۍ نه یې منع وکړې. وی مونږ ته د الله د خزانو چابېنې میلاوي شي، د الله د خزانو چابېنې. زما محترمو قسم پر رب العالمین په دې مونځ باندې زنانو خپل مړه بچي ژوندي کړي دي، په دې مونځ باندې کور د وړو نه ډک شوی دی، په دې مونځ باندې الله رسول ته به وایي کله سخته مسله مخې ته پیښ شوه فوراً ما مونځ طرف ته متوجه شو. نن زمونږ او ستاسو د مونځونو څه حال دی؟ په کورونو کې د زنانو حال احوال نزان خبر کا، بیا د خپل ځان د حال احوال نزان خبر کا، بیا د اولاد د حال احوال نزان خبر کا. زما محترمو دا زندگی امتحان دی، د دنیا دا ژوند امتحان دی. الله زما استاد سره دشمنی نه ده چې کفارو له دومره دنیا ورکړې ده چې زما محترمو په دې ویډیوګانو کې مونږ ګورو قیمتي سوداګانې د دې ګاړو د دې ټیرونو د لاندې ږدي او ګاړې پېښېږي او ویډیوګانې ترې نه جوړوي. قیمتي سوداګانې زما محترم په ماشین کې واچوي، ګړاس اخوی چې کم دی ریزه وباسي. چې هغه شی ما سوچ کولو چې زمونږ یو غریب مسکین زما یو غریب مقتدله دا موټرسایکل دا ګاړې تا ورکړی وی، زم دا ټوله زندګي به په دې ګاړې تیره کړی وی او دا ګاړې هغې ختم کی مکمل چې کم دی چوره کی. زما محترم
وجه صدا الله پاک دنیا ورکړی دا داسې دنیا ورکړی دا چې زما محترمو هغه خلکو د هیڅ سیز کمی نشته هیڅ سیز کمی نشته وجه صدا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل مسلمان په دې دنیا کې با داسې ژوند تیری لکه څنګه یو قیدی زما عزتمندو په قیدخانه کې پروت وي په قیدخانه کې اوس موږ سوچو کو د خپل ژوندۍ ته چې آیا موږ سترګې د خپل مرزي مطابق اوچتو او اړو راړو او کنه د الله د رسول په مرزي باندې سترګې اوچتو نه جنا وګونو باندې اوریدل څنګه دي زما محترم او زما استاد د کور زندگی سار را پاسېدلې تر ماسختنه پوری ستا زندگی څنګه تیر شو آیا ستا دا ژوند سار نه تر ماسختنه پوری ماسختنه تر سهار پوری دا زندگی دا ژوند د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د زندگی مطابق تیر شو که تیر نشو نو دا انسان محاسبه کوي په بستر کې نن ورځ ما څومره منځونه قضا کو او څومره می ادا کو څومره می الله خفقو څومره می چې کوم دی الله راضي کړو څومره می نیکی وګټلې او څومره می ګناه وکړه څومره می نن د قرآن تلاوت کړی دی څومره وخت می قرآن لور کړی څومره وخت می موبایل کې مصروفه کړی څومره ما غیبت وکړو او څومره می چې کوم دی د الله تعریف بیان کو نو دا ټول ورځې محاسبه دا په دې بستر ناس وي داسې په بستر باندې ناس وي دا سوچ فکر کوي او بیا په دې بستر باندې استغفار وکړي الله ته په ژړا شي چې یا الله هیڅ پته نه لګي چې همدغه شپه زما اخري شپه وي یا الله هیڅ پته نه لګي سار ورا پاسم که ورا پانسم په دې امید باندې دا انسان اوده شي په موبایل باندې الارم ولګي چې زه به سار پاسم خدای امیدي پته نه لګي دا به پاسي که به پانسي دا به پاسي که به پانسي سخت خبرې دي زما محترمو سخت خبرې دي چې کله دا والد سے وفات شي دا والده وفات شي قسم پر رب العالمین زه حیرانم چې کم پلار خپل ځواني د بچو د پاره زارو قربان کی لوله پکی او دا بچي سبا را لوی شي پلار ته وي تا مال څه کړی دي یو لور زما محترمو چې زما استاد په دې خوله کې دا کمی خبرې دي وای دې ته مورنۍ جبه وي مورنۍ جبه دا خبرې ما تا ته مور خودل کمی مور خپل ځواني خپل خایس زما استاد نظارو قربان کو شپې زما محترم تر سهار پوری ویخ بناس پلار به ویخ ناس تو ما ته نن پته لګي ولې چې ما نه پیدا شو قسم پر رب العالمین چې کله د ماشوم په غوږ باندې درد وي کله د ماشوم په خېټه کې درد وي او د مرض پته هم نه لګي پلارې اړې راړی مورې اړې راړی کله هسپتال کله ډاکټر کله یو دوی کله بل دوی زما محترمو دی بچی سره بېچینی پلار له خوب نه ورځي مور له خوب نه ورځي تر سهاره پورې دی بچی سره زما عزتمندو دواړه چې کم دی ویښ ناست وي ها مخکې ورځو کې وایي یو حاجي صاحب وفات شو او هغه حاجي صاحب د سرو زرو غاښونه ایښودي وو اکثریت خلک چې کم دی د سرو زرو غاښونه ږدي زما محترمو چې وفات شو نو د جنازې ټیم برابر دی بار خلک आवाज کوي دا مړی راخلی که نه راخلی ټیم برابر دی نو بچوی ورله आवाज ورکو ویل حاجي صاحب کې کار ډیر دی په لاسونو پیشکسونه ورپسې راغستی وو چې هلک حاجي صاحب په دې سرو زرو غاښونو باندې په قبر کې څه وکړي راشه ګرانه ګراني د تېنه ویې باسه قسم په رب العالمین دغه وخت دی زما محترمو آخرت د زندگی د پاره تیاری وکړي والله چې اولاد فتنه ده انما اموالکم و اولادکم فتنه ورته الله پاک ویلی ده دا فتنه ده پلار لاش مړی به پروت وي قسم پر رب العالمین اولاد به په جاگیر باندې اخته وي په میراث باندې باخته وي په میراث باندې به د یو بل ګریوان ته لاس اچولی وي چې پلار خو مړ شو ګورې پلانکې ځمکه زما ده پلانکې کور زما دی او پلار به غریب ناس وي ورته وایي حاجي صاحب ژوندی به د خپلې ژوندانه باندې دا شی تقسیم کا سبا به مړې داسې عجیبه غونته کې وخت راغی عجیبه غونته کې دنیا ده زما محترمو د دې دنیا محبت هلاکت ته تباہی ده
د چا په زړه کې د دین مینه وي رونو ته وایي زما دا مور او پلار دي که تاسو خدمت کولی شئ خو ویې کوي که نه شئ کولی زما د مور او پلار ټول هر څه دې ستاسو مبارک وي زما حصه دې ستاسو مبارک وي زما مور او پلار پکار دي زما مور او پلار پکار دي د دې خدمت کې زما محترمو کامیابی ده سربلندي ده د دې په خدمت کې هر څه دي دنیا هم د آخرت هم دی دنیا هم د آخرت هم اوس سوچ وکړه ستا د ټول ژوند خلاصه دغه مور او پلار پلار جنت پلار د جنت دروازه او مور جنت پلار د جنت دروازه او مور جنت ته نو زما محترم مونږ عبادت د څه دپاره کوو مونږ دا روجي څه دپاره نیسو مونږ دا سخته په ځان څه جنت میلاو شي الله میلاو شي او الله پاک فرمایي چې زما رضا ستا د پلار رضا ده ستا د پلار رضا زما رضا ده ستا د پلار ناراضګي زما ناراضګي ده او زما محترم زما ناراضګي ستا د پلار ناراضګي ده نو الله پاک خپل رضا ستا د پلار پر رضا کې وښودله چې پلار راضي که بس چې د چا نه پلار راضي پوه دي شي الله مانه راضي دی سبحان الله چا نه پلار راضي ادې پوه شي چې مانه الله راضي دی ته ورته په کوم بنیاد ته دا خبره کې ته ورته حدیث پیش کا چې الله رسول فرمایي چې د الله رضا د پلار رضا ده د پلار رضا قسم بالله پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام به یو وکړو کاش میری ماں زندہ ہوتی کا زما مور ژوندۍ وه اخو په ماشومتوب کې تینا الله پلارم واغستو مورم ته الله واخست نن به امت ته د مور او پلار عظمت ورښودلی وی نن به امت ته قسم په رب العالمین اول زه بیا تاسو غیر چاپیره په دنیا کې وګورئ دې مور او پلار ته څومره سپک نظر شروع دی بهر حال نو دا ټول د مور او پلار هغه قدر او قیمت ولې وغورځېږي دنیا پیسې بنگلا گاڑی دې ته وګوري بیړه تخنیږي پلار لم ډز ورکوي مور لم ډز ورکوي خور لم ډز ورکوي رور لم سیټ ته شي دا شی ماته میلاو شي دا د انسان فطرت ته ګورې دا یو انسان کې دا پسخېدل نه دي دا بل سر حسد کول بل ته ایو رکشه باندې لیکلیو سی لیکلیو غاری سی وی ما سوځګینې تور بشي که سی لیکلیو وی سوځه ما تور بشي دی پې لیکلیو نو دا سوځېدل دا کینه بغض دا حسد دا ګورئ یو د علم د وجې یو د دنیا د وجې زما عزتمندو خلکو ته لګي دا ما کې هم شته ځکه ملایم ځان ته قاري صاحب هر انسان کې دا شی شته دا فطرت په خمیر کې هغه غلی شوی دی دا شی دا به ځان نه ختموي الله وایي دا شی ټیک نه دی دا هر چا کې شته نو د یو مسلمان د بل مسلمان په کامیابی ولې خفه شو یار دا انسان دی دا مسلمان دی دا عالم دی چې زما عزتمندو یو شیخ سعدي بابا فرمایي وایي زما علم که ماته د انسان محبت ونښیي زما علم ما ته د انسان محبت اونخی نو ایمان یو جاهل په لس ذره نه په لس درجې زمانه یو جاهل بهتر دی وي چې ما ته زما علم د یو انسان محبت اونخی په لس درجې مانه یو جاهل بهتر دی نن زما محترم دی مسلمانانو ته وګورئ داسې به دي په مخامخ را رواني نو هلکه غوسۍ غریبې ځان لبئ مسلمانی خو په خپل ځای سنبالوه که نه د مسلمان په مسلمان حق دی مسلمان دی په مخامخ راغی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته او وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته دې سره مینه محبت زړونه زما محترمو یوځای شي دې سره کینې بغضونه حسدونه ختم شي البادئ بالسلام بریء من الکبر حدیث کې محمد رسول الله فرمایي چې څوک په سلام کې ابتدا کوي وای دا به د تکبر نه بری وي داسې به رواني زه خو مشر یم کشر روان دی دا په ما سلام زه خو لږ مالدار یم دا غریب دی سلام اچوي که نه اچوي هلکه مسلماني ده د مسلمانۍ حق ادا کا پوه شوې نن که غریب وي پیسې ورسره نه وي او بیمار شي یا مړ شي څوک یې تپوس هم نه کوي نو دا تپوس دا ستاو زمانه کوي دا د پیسو کوي الانکه ما ته ولا څه ورکوم نه خو د انسان په دې فطرت کې دا پسخېدل او دا شی شته نو دا ځان نه ویستل پکار دی عیسی علیه السلام په ولاړ روان دی او درې امتیان دي ورسره
نو زما محترمو په لاره کې درې دا امتیان چې وی قتل نو دو خختې پرتی دي د سرو زرو خختې او د سرو زرو چې کله دی په هغه خختو باندې نظر ولګېدو کنه نو عیسی علیه السلام ورته فرمایي پیچھے مت دیکھو شاته مه ګورئ زمون کار د دعوت او تبلیغ دی الله طرف ته خلق را بلل الله سره د هغې صلح کول چې کم ناجوړه خلق دی هغه زما عزتمندو الله سره جوړول دي شاته مه ګورئ نه کنه جی بس زمونږ لږ کار دی او کنه تاسو ورشئ عیسی علیه السلام ورته فرمایي چې ګوره شاته کتل تباهي ده هلاکت دی ایثار وای ایمان خورې ورې ارمان د دنیا گئی دا قسم پر رب العالمین دغه وخت دی هغه وخت او دغه وخت یو حساب روان دی نو چې هغه ایثار شو عیسی علیه السلام لاړې خپل دعوت او تبلیغ واعظ او نصیحت کی زما محترم دا ځوانان راغه اوس خختو نه داسې غیر چا پیره ناستي الکه دا خو الله غټ چانس موالو سبق او الکه بعد کې به تقسیم کو لګوږي شو دا سکارو کې دا یو ملګری اولېږي خوراک پسې دنیا خوراته ملاو شو دا ملګری خوراک پسې اولېږي خوراکو کو دا غې نه پس به دو خختي تقسیم به کو زما محترمو هغه نوجوان خوراک پسې اولېږو دی دوان اوس ناستی هغه چې کم د انسان په دې خمیر کې کم شي هغه غلې شوی دی پکې راوچت شو هرس پکې راوچت شو چې لکه دوه خختي خو یو به ته والې یو به زه والم راځه چې دا بل قتل کو دا چې راشي بدوانه به راونی سوسته به کیسه ختمه کو اوس بس په دې خختو کې بم چې کم دی نو کله هغه راغې نو غریب سودای خو دې نه وه چې دی پې را باندې داسې ووالو چې په هغه ځای باندې زما عزتمندو لاړ لتاړ کو کیسې وله ختمه بس خوشحاله ناستې راځه ول دا خوراک وکړو هغې نه پس به یو خخته ته والې او به زه والم به زو به چې زما محترمو هغې کله خوراک کړی دی هغه دواړه په هغه ځای باندې پړلیدلی دي هغه ځوان تلی و هلته په هغه خوراکه کې زهر اچولی و چې د دې دواړو نه به خلاص شم او دا دواړه خختې به ماته پاتې شي نو زما محترمو هغه دواړه مړه پراته دي او هغه بل ځوان هم مړ پروت دی په دې کې عیسی علیه السلام چې راغی چې هلکه دا څه ګیم دی دا شهزادګان خو مړه پراته دي هی ما درته نه ویلی چې پیچھے مت دیکھو شاته کتلم تباهي ده هلاکت دی زمام اونه منله هغه د انجام ته ورسېدی دنیا به ځای په ځای وي ما او تا به نه یو زما عزتمندو جوماتونه به آباد وي شادیحال به آباد وي په دې دوکان کې به بل څوک ناست وي خان محمد صاحب زما په دې موټرسایکل باندې زما د امامت په دې ځای باندې زما محترمو په دې ادیرو کې به تاسو ګورئ دغه جنازې به وي همدغه دنیا به وي همدغه حساب کتاب به وي د چا پتللو سره دنیا ورانه نه شوه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې دنیا نه کوچ وکړو د دې دنیا نه لاړې او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم په تګ باندې کم قیامت جوړ شوی هغه قیامت ختم شو هغه خفګان ختم شو هغه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه عمر رضی الله تعالی عنه چې تورې راویستې ده او د ډېر غم د لاسه د ډېر فکر د لاسه د ډېر کړم د لاسه دا خبره کوي که چا وویلي چې محمد رسول الله وفات شوی دی سر به د تنې نه جدا کم هغه غم و هغه ډېر درد دپاره د ډېر درد نه دا خبره کوله ګوره چې دا خبره ماته مه کوه هغې هر څه برداشت کولی شو خو د الله د رسول جدایي نه شو برداشت کولی صحابه لاړه پیغمبر علیه السلام کفن دفن وشو خاورې پې واچولې واپس را روان دي هغه بیلچې او کودالي وغیرې په اوږو باندې داسې فاطمه بیبي ګیټ کې دروازه کې ولاړه ده وایي زما بابا جان باندې م خاورې واړولې زما بابا جان باندې م خاورې واړو زما محترمو چې دنیا هغه ورځ نه ده ورانه شوي زما ستا په تګ باندې نه ورانېږي یو ورځ ما او تعالی مرګ را روان دی هغه پیغمبر علیه السلام هغه حسینه چهره هغه زما عزتمندو هغه حسینه چهره چې هغه رب کریم په کمې چهرې باندې عاشقو ورته وایي ای حبیبه والضحا ستا په دې چهره مې دې قسم وي واللیل اذا سجا
ستا په دې ښکلي زلفانو مې د قسم وي چې په دې اوږو دې راخواره کړي او تیاره دي زما محترم او هغه حسین وایي چا د ځان سره اعمال قبر ته یوړو چا د ځان سره خپل مال قبر ته یوړو تخت او تاج د شاهجهان نه شلو پاتې د دولت نه یې کنګال قبر ته یوړو دا د ګل غوندې مخونه به فنا شي